السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं. د کال 2014 د مئی د میاشتې په 9مه نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغه خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. اس غلطفہمی کو دور کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ یا اس کے افراد مینه د ټولو لپاره، نفرت د هیچا نه نه. دا ناره مونږ په خاص طور د غیرو مخې ته وړاندې کوو او بہتر نہیں سمجھتے دوسروں کو. دا د هغې خبرې په جواب کې یا هغه غلط فهمي لرې کولو لپاره دي چې لکه جماعت احمدیه یا د دې جماعت سره تعلق لرونکي خلک نورو لپاره څه قسمه بغض یا کینه په زړه کې ساتي. نو مقصد هم دا وي چې دا کومه چې غلط فهمي ده چې لکه موږ نور خلک د ځان نه ښه نه ګڼو یا چې کوم غیر مسلمه خلک دي د هغوی غلط فهمۍ لرې کولو لپاره موږ دا اواز پورته کوو چې اسلام د مینې، د محبت، د ښه سلوک او د نورو د جذباتو د خیال ساتلو تعلیم ورکوي. نو ځکه دا خبره بیخي غلطه ده چې اسلام د ظلم، د حد نه د تیروتلو او د بربریت مذهب دی. یا بیا دې نارې نه زموږ مقصد دا وي چې موږ یو بل ترمنځ د نفرت دیوالونه غورځول غواړو او په مینه او په محبت اوسېدل غواړو او اوسېږو. نو که موږ څه قسمه د انسانیت خدمت کوو او د اسلام تبلیغ کوو، نو د دې وجه هم عمده ده چې موږ د دنیا هر انسان سره مینه کوو او دا غواړو چې د هر انسان د زړه نه د نفرتونو تخم لرې کړو او د مینې او د محبت بوټي پکې وکرو. او دا هر څه موږ ولې کول غواړو؟ دا دې لپاره چې موږ د خپل آقا او مطاع حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه دا زده کړی دی. دا هر څه ځکه چې موږ خبر یو چې زموږ
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپې به د دنیا د خلکو په همدردۍ او په مینه کې به په ناقلارۍ تېرېدې او د هغوی ناقلاري به تر دې حده وه او سجدو کې به هغوی دومره ژړل چې د هغوی دا ناقلاري دا درد خدای پاک په قرآن کې هم بیان فرمایلی دی او داسې تر قیامته دا خبره د هغو خلکو لپاره د ثبوت په طور محفوظه کړله چې د چا زړونه د کینې نه پاک دي او دا دې لپاره چې راتلونکي خلک په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې څه قسمه اعتراض کولو نه مخکې دی په دغه ناقلارۍ لګولو کې او دې لپاره هم چې دا کم خلک ځان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره منسوبوي او مسلمانان بلل کېږي هغوی د هم د هغوی په وسوې د روانېدو کوشش وکړي. خدای پاک فرمایي چې فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یعنی که دا خلک په دې خبره ایمان نه راوړي نو ته به په دې غم ځان وژنې. دا چې د کومو خلکو ذکر شوی دی دوی په کومه خبره ایمان نه راوړي په دې چې شرک مه کوئ، څوک د خدای پاک زوی مه جوړوئ. دا چې هغوی ته ویلی شي نو په دې هغوی ایمان نه راوړي. شرک یوه داسې ګناه ده چې خدای پاک فرمایلی دی چې هغه به دا نه بخښي. نو دا هر انسان او یو مشرک سره هم مینه او همدردي ده چې د هغه په سمه لاره راوستو لپاره عملي کوشش سره سره ورلپاره دعا وکړی شي. نو که احمدیان د دې نارې یعنی مینه د ټولو لپاره د دې سم ادراک حاصلول غواړي نو د دې طریقې به موږ د خپل آقا او د انسانیت محسن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه زده کوو او دا موږ عمله کولی شو چې په خپله د خپل توحید معیارونه هم میچ کړو. بیا موږ د محبت او د همدردۍ د جذباتو یو بل مثال دام ګورو چې کله د کام له طرفه د ظلم او د تعدي انتها وشوه نو هغوی لپاره د تبعیت دعا ونه کا بلکې دا دعا ور لپاره وغوښتله چې یا خدایه زما کام له هدایت ورکا. دوی خبر نه دي چې زه څه وایم د دوی فایدې لپاره وایم. بیا چې یوې بلې قبیلې تکلیفونه جوړول او هغوی ته بددعا لپاره ورته خواستو شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لاسونه پورته کړل نو د خلکو خیال چې اوس به بددعا وشي او قبیله به تباه شي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې یا خدایا د دوست قبیله خلکو له هدایت ورکا. نو د هغوی مینه او همدردي صرف د خپلو لپاره نه وه بلکې د نورو لپاره هم د مینې او د همدردۍ هماغه معیار و او صرف هم یو درد هغوی لرلو چې توحید دې قایم شي چې دنیا د تباهۍ نه بچ شي. نن هم زر قسمه شرک په دنیا کې خور دی او صرف شرک نه دی بلکې د دنیا یوه لویه برخه د خدای پاک د وجود نه انکار کوي. نو د خدای پاک حکومت قائمولو د توحید قائمولو لپاره
پکار ده چې موږ هغه څه خپل کو چې د کوم سبق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل نمونه موږ راکړی دی. دا نه چې بس موږ دې په دې خوشاله شو چې موږ یو ناره پورته کا، یو داسې ناره چې دنیا ډېره خوښوي او په مختلفو ځایونو کې په دې زموږ ستاینه کېږي. موږ ته تل دا یا ساتل پکار دی چې دا ناره یوه وسیله ده د هغه لوی مقصد د ترلاسه کولو چې د کوم لپاره انسان پیدا شوی دی. اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کی توحید کے نو د انسان همدردی د مینې خورولو لپاره ہمیں نفرت ہے چې کم کارونه شخص سے نفرت ہے د انسان په همدردی کې او د انسانانو ترمنځ مینه خورولو لپاره چې کم کارونه، کم عمل، کم څرګندونې مونږ کوو. نفرت نه چې ځان لرې ساتو ته نفرت کوو، یعنی نفرت نه صرف لرېوالی نه بلکې نفرت هم پکار دی. نو دا هر څه صرف د خدای پاک مینه ترلاسه کولو لپاره، د هغه د توحید قیام لپاره مونږ کوو. مونږ چې نفرت کوو نو یو تن نه بلکې د شیطان د عمل نه نفرت کوو او دا پکار هم دی. خو کم خلک چې شیطانی عمل کوي مونږ هغوی لپاره درد لرو او دغه درد دا غوښتنه ده چې مونږ هغوی د دغه ګند نه بهر راوباسو چې هغوی د خدای پاک د عذاب نه بچ شي. دنیادارو سره زمونږ مینه او همدردي دنیادارۍ لپاره نه ده. مونږ خپلو زړونو نه د دنیادارو د نفرت د ختمولو کوشش کوو، نو د دې مقصد نور څه ترلاسه کول نه وي بلکې مونږ د خدای پاک مینه ترلاسه کول غواړو، د هغه توحید قایمول غواړو، د هغه توحید د مخکې نه زیات خپلو زړونو کې آبادول او راڅخول غواړو. نو دا نارې صرف دې لپاره نه دي پورته کول پکار، دا څرګندونې صرف دې لپاره نه دي پکار چې د دنیا په نظر کې د مونږ ښه شو، بلکې دې سره سره د خپل د مقصد د حصول ناره هم پورته کول پکار ده چې په دې زمانه کې مونږ هغه خوش قسمته خلک یو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک د مینې حاصلولو او د خلکو سره همدردۍ لپاره منتخب کړی دی. هغوی مونږ له هغه اصولونه راکړه، هغه تعلیم یې راکړو لکه څنګه چې هغوی فرمایي چې د دین دوه کاملې برخې دي، یو خدای پاک سره مینه کول او بل دا چې انسانانو سره د دومره مینه وکړي شي چې د هغوی مصیبت درته خپل مصیبت ښکاري او هغوی لپاره دعا وکړي. بیا هغوی فرمایي دا طریقه سمه نه ده چې صرف د مذهب مخالفت په وجه د څوک په ازار کړی شي. یو مجلس کې هغوی فرمایلی وو چې زما مذهب خدا دی چې دشمن سره هم د حد نه زیاته سختي نه ده کول پکار. زه تاسو رښتیا رښتیا وایم چې تاسو هیڅوک هم خپل ذاتي دشمن مه ګڼئ او دا د کینې عادت بیخي لرې کوي. دلته مخکې چې هغوی دا فرمایلی دي چې دشمن سره هم حد نه زیاته سختي نه ده پکار، نو په دې دا خیال پیدا کېدی شي چې نفرت چې چا سره نشته نو بیا دشمني پسې کېدی شي. نو د دې جواب هم هغوی فرمایلی دی چې ذاتي دشمن څوک مه ګڼئ. کم خلک چې د مذهب په وجه ستاسو دشمنان دي په خپله په دشمنۍ کې وړاندې شوي دي، ستاسو زړونو کې دشمني که شته او که نه، خو بیا هم تاسو سره هغوی دشمني کوي، نو د هغوی د اصلاح کوشش خو کوئ خو هغوی نه ذاتي دشمنان مه جوړوئ، یا د ذاتي دشمنۍ په خیال په زړه کې د کینې عادت مه جوړوئ. نفرتونه لرې کولو باره کې د نصیحت په تور هغوی فرمایلی دي
भूखों को खिलाओ, गुलामों को انسانانو لپاره شفقت لرل او هغوی سره همدردي کول یو ډېر لوی عبادت دی. और बनी नौ से सच्ची د हमदर्दी خدای پاک د رضا ترلاسه کولو دا یو زبردست ذریعہ ده. कभी ऐसे लोगों की बातें पसंद नहीं करता خدای پاک فرمایي چې د مذهب او د ملت د لحاظ نه بغیر करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बार تاسو خلکو سره همدردي کوئ. हरगिज अपनी हमदर्दी के दायरे को महदूद څوک چې وږي وي هغوی له روټه ورکوئ، या तुम मखलूक खुदा से غلامان آزادوئ، د قرضدارو قرضې ورکوئ، په چا چې بار وي د هغوی بار اوچتوئ अपने बच्चों से पेश او انسانانو سره د رښتونې همدردۍ حق پوره کوئ. वो कभी खुद नुमाई नहीं بیا په یوه موقع وی فرمایي چې زه چېرې د داسې خلکو خبره نه خوښوم چې څوک همدردي صرف خپل کام تر حده محدودول غواړي. زه تاسو ته بار بار دا نصیحت کوم چې تاسو هیڅ چېرې هم د خپلې कि खुदा ताला همدردۍ دایره محدوده نه کړئ. के रसूल का हुक्म है بیا فرمایي چې تاسو د خدای پاک مخلوق سره داسې د همدردۍ سلوک کوئ چې لکه تاسو د هغوی څخه خپلوان یئ، لکه څنګه چې میندې خپلو ماشومانو سره کوي. څوک چې د مور په شان د فطرت په جوش نیکي کوي हमदर्दी ये هغوی هیڅ چېرې خودنمایي نشي کولی، یعنی نیکي صرف ښودنې لپاره هغوی بیا نه کوي. نو دا معیارونه دي نورو سره क्या د مینې او د همدردۍ، او دا دې لپاره چې دا د خدای پاک حکم دی، د هغه د رسول حکم دی. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम په قرآن کې خدای پاک موږ له دا حکم را کړی دی. हम कहीं और जाकर ये मयार हासिल कर सकते हैं په د دې خبرې حکم خدای پاک موږ له په قرآن کې را کړی دی. बस हमारी نو خلکو سره د همدردۍ باره کې د اسلام से नहीं जो है دا ښایسته تعلیم دی. ये एक आखिरी मकसद नहीं है बल्कि खुदा की रजा نو آیا موږ دا کولی شو چې इसको हमेशा हमने सामने کم خدای موږ له دا تعلیم را کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې د دې زمانه چې کم فرستاده دی के लिए जो هغه پریدو او بل چرته نه دا معیارونه ترلاسه काम کړو؟ करने वालों और शायद نه، دا موږ چېرې نشو کولی. हो गया है نو زموږ دا ناره چې کومه ده چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه، دا زموږ آخري مقصد نه دی، بلکې دا د خدای پاک د رضا حاصلولو یوه وسیله ده. دا پکار ده چې تل د زموږ وړاندې وي او همدې لپاره کوشش کول پکار دی. څه مودې راسه ما ته دا احساس و چې د انسانیت خدمت لپاره چې کومه زموږ اداره ده د هیومانیټي فرست په نامه، نو د هغې کارکوونکي او شاید چې د انتظامیې هم دا خیال جوړ شوی دی چې لکه هغوی به دین نه ځان بیخي بیل ساتي، او دا چې که موږ دین نه ځان بیل وساتو او بیا خدمت کوو نو کیدای شي چې دنیا کې به موږ ته زیات هرکلی ویلې کېږي. अल्लाह ताला का हुक्म है نو دلته چې کومه مرکزي انتظامیه ده هغوی ته خو ما وویل چې ستاسو اهمیت همدې لپاره دی چې تاسو دین سره تړون لرئ. और अल्लाह ताला को खुश करने د جماعت نوم چرته نه چرته راشي او د ضرورت مطابق که د جماعت نامه बातों की हिफाजत استعمال هم کړی شي نو څه حرج پکې نشته. خو دا خبره د نظر وړاندې ساتل پکار ده چې موږ به خدای پاک خوشحالولو لپاره د انسانیت خدمت کوو. लेकिन د خدای پاک حکم دی چې د انسانانو حق پوره کوي، نو ځکه به موږ د انسانانو خدمت کوو उनके او خدای پاک خوشحالولو لپاره जिनमें خدای پاک سره تعلق او د خپلو عبادتونو ये बताना حفاظت هم پکار دی. د دې نه بغیر د انسانیت د خدمت هیڅ فایده نشته. जब खुदा ताला से نو د هغوی مرکزي انتظامیه خو په دې پوه شوه، خو نورو ملکونو کې چې کوم د هیومانیټي فرست ښاخونه دي د هغوی کارکنانو او انتظامیې ته करने वाला چې پکې تقریبا ټول احمدیان دي الا ماشاءالله، نو هغوی ته زه دا ویل غواړم چې ستاسو په کار کې به برکت وملی وي چې کله تاسو خدای پاک سره خپل تعلق مضبوط کړئ के बगैर او کوشش وکړئ چې خپل کار به داسې کوئ चाहे वो जितनी چې په هغې د خدای پاک فضل وشي से मनसूबाबंदी او خپل کارونه به په دعاګانو شروع کوئ. बहरहाल دې نه بغیر زموږ په یو کار کې برکت نشي کېدی. इसी ज़मीन में ये बात
که په خپل عقل څوک څومره منصوبې جوړې کړي. بهرحال دا خبره زما په ذهن کې وه چې کوم به نو نن مې وکړه. ضمني ذکر ورته وایي یا په دې تعلق کې دا خبره وه، خو بهرحال دا ذکر ما ضروري ګڼلو. اوس به زه بیرته د هغې نارې طرف ته راشم چې مینه د ټولو لپاره، یعنی کومه خبره چې ما کوله نو دا واضح کول غواړم چې بېشکه چې د خلکو خدمت کول او خلکو کې همدردي او مینه خورول او دشمنی ختمول یو ډېره لویه نیکي ده. خو دا نه دي ګڼل پکار چې عمده ناره زموږ د ژوند مقصد دی. هسې نه دا خیال د چا پیدا شي چې که موږ دا وکړو نو بس هر څه بیا موږ ته، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دا ناره مقصد نه بلکې د مقصد د حصول یوه برخه ده. هغه منزل طرف ته وړاندې کېدو لپاره دا یو قدم دی چې د کم حاصلولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شوی وو او د هغوی په غلامۍ کې په دې زمانه کې د دې ترلاسه کولو لپاره خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام را لېږلی دی. هغه مقصد دا دی چې د خدای پاک د وحدانیت صحیح ادراک دې پیدا شي. د خدای پاک له طرفه ښودلی شوي ټول احکاماتو باندې د عمل کوشش پکار دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه دی زموږ مطمع نظر شي، مقصد شي او د دې ترلاسه کولو تر خپله وسه کوشش کول پکار دی. ځکه چې عمده هغه څیز دی چې پرې د هر قسمه اعلی اخلاق او نیکۍ ترلاسه کول ممکنه کېدی شي. د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم په الفضل کې د مضمونونو په صورت کې د عالمانو یو بحث په دې موضوع روان وو او ځینو مشرانو دې باره کې خپل خیال څرګند کړی وو چې د جماعت شعار مطمع نظر څه پکار دی. نو په دې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه چې کم شعار جماعت لور کړی دی یا د جماعت پامه چې کم طرف ته ګرځولې دی هغه صدا څه دی چې په دینه مضبوطیږي او ایمان هم د خدای حقوق په هم پوره کیږي او د بندګانو حقونه هم. मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा होना चाहिए. उस मुस्लिम ने फरमाया कोई ना कोई मसला नजर जरूर होना चाहिए. दुनिया में जितनी तंजीमें हैं और अंजमनें हैं जब कायम होती हैं دوه مشرانو کې یو دا ویلی وو چې زموږ مطمع نظر پکار ده چې فاستبقوا الخیرات دی وي او بل دا ویل چې دا پکار ده چې مونږ به دین دنیا نه وړاندې ساتو. حضرت مسلم موعود فرمایل چې څه نه څه مطمع نظر خامخا پکار دی ځکه چې دنیا کې چې څومره تنظیمونه دي انجمنونه دي دا چې قایمیږي نو خپل خپل یو مطمع نظر دوی لري او که سنجیده او د امانت حق پوره کوونکي وي نو بیا د خپل د مطمع نظر د ترلاسه کولو کوشش هم پوره سنجیدګۍ سره دوی کوي چې ځان د نورو نه بیل ثابت کړي. دنیا کې د اخلاقی ترقۍ او د تعلیمي ترقۍ نارې هم د مطمع نظر په تور پورته کیږي. که یو ځای کې د ولس یا د بل چا حقونه غصب کیږي نو سیاسي تنظیمونه ازادي خپل شعار کړي او بیا د لپاره کوشش کوي او نارې لګوي
که بل څه ځای کې بل څه حل دی یا بل څه مسله ده نو هغه مطمع نظر جوړ کړی شي. نو بهرحال د دې مقصد دا وي چې موږ به دا خبره په دنیا کې قایمه او د خپل د تنظیم وړاندې به هم هر وخت هم دا مقصد ساتو. په دې دنیا کې په زرګونو نیکۍ دي که په دغو کې یوه د مطمع نظر په تور غوره کړی شي نو د دې مطلب دا نه دی چې د نورو نیکو ضرورت پاتې نشو، بلکې د ضرورت او د سہولت تر مخه په دغه نیکو کې یوه نیکی دا خلک د شعار په تور خپلې کی. بهرحال کما ښه خبره هم چې انسان د خپل شعار په تور خوښه کی هغه د هغه لپاره نیکی ده. بهرحال حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دا وضاحت فرمایلی وو چې ځینې نارې داسې وي چې یو بل سره اشتراک لري، مثلا دا چې د خدای اطاعت کوي او بیا دا چې په نیکۍ کې ترقي وکړي. دا دواړه خبرې لازمې او ملزومې دي ځکه چې د خدای پاک د اطاعت نه بغیر د نیکۍ حصول ناممکنه دی. همدغه شان څوک چې نیک نه دی هغه د خدای پاک مطیع کېدی نشي. او بیا دا ناره چې زه به دین د دنیا نه وړاندې ساتم او دا چې په نیکۍ کې به د وړاندې تلو کوشش کوم، دا دواړه خبرې یو شان دي، دواړه یو بل کې ځایږي. نو نیکۍ خو ټولې ښې دي او په کار ده چې موږ یې د خپلولو کوشش هم وکړو. خو کله چې د نارې باره کې سوال پورته شي نو بیا پام په دې محدود شي. ځینې خلک خپله توجه بیخي محدوده کړي او هماغه یوه ناره هر څه ګڼل شروع کړي، لکه څنګه چې زموږ ځینې زلمي او نور خلک هم دوی خپل دینی حالت هیر کړی دی خو تش دنیا ته ښودنې لپاره دا ناره چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه دوی ډېره زیاته پورته کوي. ټیک ده که د اسلام تعلیم خورول غواړئ، نیت نیک لرئ، نو دا ناره ډېره ښه ده، خو صرف همدا مقصد زموږ نه دی. لکه څنګه چې ما وویل زموږ مقصدونه ډېر وسعت لري. همدغه شان که خلکو سره همدردي کول غواړئ نو صرف د خلکو همدردي څیز نه دی. که د خدای پاک یاد د زړونو نه غیبیږي لګیا دی، که د خدای پاک یاد د زړونو نه غیبیږي لګیا دی نو بیا د دې همدردۍ هیڅ فایده نشته. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله چې ما دا مضمونونه ولوستل نو ماته یوه کیسه را یاده شوه د یو یهودي. هغه یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا ویلي وو چې موږ تاسو یعنی مسلمانانو سره ډېر حسد لرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې دې وجه څه ده؟ هغه یهودي جواب ورکړو چې حسد د دې خبره دی چې اسلام یوه خاص خوبي دا لري چې د دنیا یوه خبره هم داسې نه ده چې د اسلام احکاماتو کې موجوده نه وي، په قرآن کې موجوده نه وي. ذاتي نوعیت نه واخله تر عالمي نوعیت پورې ټول احکامات او مسائل او د هغوی حل په کې موجود دی. نو دا یو داسې څیز دی چې په موږ کې حسد پیدا کوي. نو که موږ دا خبره مخې ته کېدو نو د صفا معلومیږي چې د اسلام صرف یوه خبره د مطمع نظر په تور خوښول به سمه خبره نه وي. نو بېشکه چې فاستبقوا الخیرات یو ښه مطمع نظر دی. همدغه شان
دین دنیا نه وړاندې ساتل هم ښه خبره ده. قرآن شریف کې وځي کې دې طرف ته اشاره شوې ده چې بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار تعلیم قرآن کریم نے دی ہے. بس قرآن کریم کی کون سی تعلیم ہے جو موت نہ بن سکے. یعنی کمکله خلق دنیا دین نه وړاندې کی، حالانکه آخرت یعنی د دین د ژوند نتیجه د دنیا د ژوند نه اعلی او زیات وخت پورې پایدونکې ده. اکثر د جمعې منځ کې عمده صورت وایو. دین علاوه هم بشمیره تعلیم قرآن کې ورکړل شوی دی. نو د قرآن هغه کم تعلیم دی چې مطمع نظر نشي جوړه دی، چې په کوم نظر کوي او غور پیو کوي نو هغه زړه راښکون کې وي. د دې تمهید نه پس هغوی فرمایي چې د قرآن نه دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت زمانہ حضرت صلی الله علیه وسلم کے ذل ہیں، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی اس زمانے کا ذل ہے. اور ہم ظهر الفساد فی البر والبحر زمانہ و تمام قسم کی یو خرابی اپنے کمال کو پہنچ داسې نه وه چې هغه زمانه کې پیدا شوې نه وي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذل دی، او مځکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت زمانه هم د هغې زمانې ذل ده. او نن مونږ کتې شو چې هر قسمه خرابي خپل کمال ته رسېدلې ده. اور حقیقی دنیاوی ترقی بھی مٹ گئی ہے. هر قسمه خرابي خپل کمال ته رسېدلې دي. نو ځکه نن د مذهب ضرورت هم شته، د هر قسم اخلاقو ضرورت هم شته، د دنیا هر خوبه او د ترقی هم ضرورت شته. چرته چې د خلکو د زړونو نه ایمان لرې شوی دی نو هلته لوی اعلی اخلاق هم ختم شوی دي او حقیقي دنیاوي ترقی هم ختم شوی ده. ځکه چې نن سبا خلک کم څه ته ترقی وي هغه د نفسانیت مظاهره ده، که هغه په ذاتي تور وي او که په عالمي تور ورته وګورئ. نن سبا خلک چې څه ته ترقی وي هغه صرف د خپل ذات مفاد وي. دا د دنیا ترقی نشي بللی کېدی، ځکه چې دې نه یوه برخه فایده پورته کوي او بله برخه غلامیږي، که دا غلامي سیاسي وي که معاشي او که اقتصادي. په څه نه څه صورت کې یوه برخه غلامیږي لګیا ده او هغوی لپاره دا بهرحال ترقی نه ده. او چې کومه برخه ترقی کوي لګیا ده هغه هم خپل مفادات لري. نفسانیت دی چې دوی ورله د ترقۍ نوم ورکړی دی. نو ځکه په داسې وخت کې دا ویل چې فلانې آیت مطمع نظر کوي او فلانې پرېږدئ دا غلطه خبره ده، بلکې د قرآن هر آیت زموږ مطمع نظر زموږ نصب العین دی او پکارم دی. نو زموږ شعار خو قرآن دی، خو که څوک د بل یو مطمع نظر اجت لري نو خدای پاک هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذریعه موږ له راکړی دی. هغه دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او دا د ټول قرآن خلاصه ده. حقیقت هم دا دی چې ټول تعلیمونه او ټول اعلی مقصدونه توحید سره تعلق لري. همدغه شان د بندګانو یو بل سره تعلقات او د بنده خدای پاک سره تعلقات تام توحید کې راځي. او توحید یو داسې څیز دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدد نه بغیر نشي ظاهر دی. ځکه د لا اله الا الله سره محمد رسول الله هم لګول شوی دی. یعنی که حقیقی معبود لیدل غواړي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدد وګورئ. یعنی دا هغه چشمې دي
چې په کومو هغه حقيقي معبود ښکارېدی شي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه مدد واخیستی شي نو الحمد نواخله تر وناس پورې هر ځای کې د لا اله الا الله مضمون ښکاري. نوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وجود هغه وجود دی د چا پراتلو چې په دنیا کې حقيقي توحید قائم شو. هغه نه مخکې ځینې خلکو د حضرت عزیر نه او ځینو د حضرت عیسی علیه السلام نه د خدای پاک زوی جوړ کړی وو. ځینې خلک داسې وو چې فرشتې خدای کړی وي، فرشتو نه معبودان جوړ کړی وو. نو داسې وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول فسادونه لرې کړل او خدای پاک هماغوی د توحید قیام لپاره ودرول او د خدای پاک په فضل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس دنیا کې توحید یو ځل بیا قائم شو. دا د لا اله الا الله ناره ده چې موږ په بانک کې وایو او کله چې یو تن اسلام کې داخليږي نو په هغه هم لا اله الا الله ویل کېږي ځکه چې عمده د اصلي اسلام نوم دی. چا کې چې دینی کمزوري پیدا کېږي نو وجه عمده وي چې لا اله الا الله د مخه نه لرې شوي وي. ګینې نو که لا اله الا الله هر وخت د انسان وړاندې وي نو بیا انسان دینی کمزورونه محفوظ پاتې شي. خو مقصد تش په خوله لا اله الا الله ویل نه دی لکه څنګه چې خلک اکثر وایي. ځینې وخت خلک دروغ هم وایي او لا اله الا الله ویلو نه پس دروغ وایي. لا اله الا الله چې انسان وایي نو د خدای پاک عظمت، د خدای پاک جبروت او د هغه ویره او د هغه ټول صفتونه په کار چې مخه ته راشي. او بیا لکه څنګه چې بیان شو چې د لا اله الا الله حقیقت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذریعه واضح کیږي. نو تر څو چې انسان په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې ځان محو نه کی په توحید په کامل طور نشي پوهیدی او نه خدای پاک او نه د هغه په تفصیلی جلوه یعنی په قرآن پوهیدی شي. کم خلک چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې په محو کېدو په توحید نه پوهیږي هغوی د عقل لرلو نه باوجود په شرک مبتلا وي. غیر مسلمه خو یو خوا د مسلمانانو هم یو لویه برخه داسې ده چې اکثریت خپلو پیرانو او فقیرانو نه خدای جوړ کړی دی. وی خو احمدیانو ته دوی چې نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توهین دوی کړی دی نو ځکه د اسلام نه خارج دی. خو حقیقت کې دا په خپل هغه خلک دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام نه دی پیژندلی او نتیجتاً د توحید نه لري دي. په دې زمانه کې د هغه حقیقت د هغه حقیقي توحید ادراک حضرت مسیح موعود علیه السلام ته حاصل شوی دی او دا هر څه هغوی ځان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې محو کولو په وجه بیا مونتی دی. چاته چې دنیا کافران وي هغوی د توحید حقیقي بیرغوال دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې محو شول نو خبر شو ورته ښکاره شو چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی او دا منل چې هغوی ژوندي دي شرک دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه مخکې په لکونو داسې عالمان او فقیهان تیر شوي وو چې خدایي صفتونه به حضرت عیسی علیه السلام سره منسوبول. مثلا دا چې هغوی لا تر اوسه په اسمان ناست دي، هغوی مړي راژوندي کول، د غیب علم یې لرلو وغیره وغیره.
خو نن د حضرت مسیح موعود علیه السلام په وجه हमें बताएंगे। مونږ بلکې هر احمدي ماشوم د عقلي او نقلي دلیلونو په بنیاد په دې عقیدې قائمېدل نه خوښوي. जलवा दिखाए همدغه شان और यही एक चीज है نور ډېرې خبرې دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نور نه اخیستې دي موحد में او पाया जाना जरूरी है। مونږ ته ښودلې دي او شرک یې बात है د مونږ نه لرې کړی دی. आदमियों के लिए मुख्तलिफ शक्लों د دې زمانه خلکو ته د لا اله الا الله جلوه حضرت مسیح موعود علیه السلام ښودلې ده. बड़ी नेकी همدغه یو څیز دی چې د اسلام خلاصه ده किसी को बड़ी नेकी او ضروری ده چې هر کامل موحد किसी को बड़ी नेकी کې دا موجوده وي. नहीं बताया बस हर एक को उसकी बुनियादी باقي خو ټول تفصیلات دي چې مختلفو خلکو لپاره مختلفو شکلونو کې بدلېږي. इसका ये मतलब नहीं لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چاته لوی نیکی د مور پر خدمت ښودلې ده، چاته جهاد فی سبیل الله لوی نیکی ښودلې ده، او چاته دا ویل دي چې ته د تهجد چې تا لپاره د تهجد مونځ کول لوی نیکی ده. نو د هر تن پام یې د هغې د بنیادی کمزوري لرې کولو طرف ته ګرځولی دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې د نورو نیکو ضرورت پاتې نه دی. نو دا یاد ساتل پکار دي چې د قرآن ټول احکامات په خپل خپل ځای ډېر ښه इंसान او فایده مند دي. परस्ती न करे خو لا اله الا الله په ټولو حاوی دی. अल्लाह के मुकाबले पर जिंदा न माने نو دا هغه اصل شعار دی چې هر وخت پکار دی چې زموږ د نظرونو مخامخ دی काम में तौहीद का ताल्लुक د توحید حقیقت او د دې قیام باندې غور کول پکار دی. अपने सोने के वक्त توحید صرف دې ته نه وایي چې انسان د بت پرستی نه کوي तौहीद का इकरार یا یو انسان د जब भी خدای پاک مخې ته ژوندي ونه مني یا څوک किसी काम पर د خدای پاک شریک ونه ګرځي، हो गया بلکې توحید د دنیا هر کار سره تعلق لري. शिर्क के मुकाम पर जाते हैं رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د خوب او د چرندان په وخت هم د توحید اقرار فرمایلو. کله چې یو انسان د دنیا په یو کار कि इंसान सिर्फ باور अल्लाह وکړي की ذات पर یا انحصار وکړي نو هغه د شرک مقام ته ورسي او د هغه د موحد کېدو دعوه بیا باطل وخیږي. ځکه چې د توحید لازمي شرط دا دی چې انسان د صرف د خدای پاک په ذات باور کوي. बस बेशक अपनी जगह د توحید مطلب دا دی तमाम چې په هر کار کې नेक फिक्रात که دینی وي او که دنیاوي د انسان نظر صرف د یو मुआहिद बनने के लिए خدای طرف ته कि پورته इंसान की شي. नजर से نو بېشکه چې په خپل ځای अल्लाह के सिवा ټولې ښې فکرې ښې خبرې او ښه شعار دي، خو کامل موحد جوړېدو لپاره ضروري ده چې د انسان जिसमें तमाम नेकियां जमा نظر نه دی بل هر څیز غایب شي समझने के लिए जो او د خدای پاک نه بغیر उनका हल भी उन्हें بل هر څیز د هغه لپاره کلندم شي. दिक्कतें दूर करने के लिए कोई नमूना होना نو حقیقي شعار حقیقي ناره सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को لا اله الا الله محمد رسول الله ده होता چې پکې ټولې نیکۍ جمع شي او د توحید फरमाया था कि काना खुलुकुल कुरान او په توحید باندې پوهېدو په لاره کې چې کوم دقتونه دي د هغوی حل هم موږ ته همدا ښیي. अहकाम कुरान دقتونه لرې کولو لپاره का یوه نمونه پکار ده چې وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسوه حسنه یوه نمونه ده बस जिसने چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په یوې فکرې کې داسې بیان کړې ده چې काना खुलुकुल कुरान और जिसने खुदा ताला को समझ लिया उसने सब कुछ ही समझ लिया هم په دې یوې فکرې کې د توحید اعلی معیار هم بیان شو और गुनाहों की जड़ और तौहीद पर कायम होने د के बाद قرآن احکامات इंसान में پوره کولو لپاره د عملی نمونه معیار هم قائم شو او د احکاماتو تفصیل هم مخې ته راغلو. نو څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدو क्योंकि अल्लाह ताला هغه خدای ته ورسېدو او څوک چې خدای ته ورسېدو نو هغه په هر څه ورسېدو. ځکه چې बस हमारा هم شرک د ټولو بدو د ټولو غفلتونو د ګناهونو جرړه ده او په توحید قائمېدو نه پس انسان کې اعلی اخلاق علم عرفان تمدن
سیاست او نور فنونو کې کمال هر سره شي، ځکه چې د خدای پاک نور یو تریاک دی چې د ټولو مرزونو علاج لري. نو زموږ شعار چې خدای پاک په خپل مقرر کړی دی هغه لا اله الا الله دی. باقي ټول تفصیلات دي چې د نصیحت بدلور پکاره دي شي. د زمانه کې دجال سره د پوره طاقت خپل مخ را څرګند کړی دی او مقصد دا دی چې دنیا به د دین نه وړاندې کوي. یعنی دا د دجال مقصد دی. نو ځکه د هغې په مقابله کې دا زموږ فرض دی چې دین د دنیا نه د وړاندې کولو نه راپورته کړو. ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د بیت لس شرطونو کې دا فکره شامله کړې ده چې مطلب یې همدا دی چې موږ په ځان د دین تعلیم لاګو کوو او د هر مخالف د اعتراض په مقابله کې به د اسلام ښایسته څهره څرګندوو او د هر څه دې لپاره چې موږ په دنیا کې لا اله الا الله محمد رسول الله قائم کړو. په دې زمانه کې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت عمده مقصد ترلاسه کولو لپاره کړی دی. خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام ته الهاماً دا فرمایلی وو چې خذوا التوحید یا ابناء الفارس، یعنی یا د فارس زامنو توحید خلق ونیسئ. د ابناء فارس نه مطلب صرف د حضرت مسیح موعود علیه السلام خاندان نه دی بلکې ټول جماعت په روحاني لحاظ ابناء فارس دی او دا حکم ټول جماعت لپاره دی او دا قاعده ده چې د مصیبت په وخت انسان یو خاص څیز راونیسي نو فرمایي چې تاسو د مصیبت په وخت توحید ونیسئ ځکه چې باقي ټول څیزونه هم په دې کې دي. نو زموږ د جماعت دا فرض دی چې هغوی د هر وخت د لا اله الا الله ناره د خپل وړاندې ساتي. نن سبا شرک سره سره داریت هم خوري کې لګیا دی بلکې داریت هم د شرک یو قسم دی یا شرک د داریت یو قسم دی. نو په داسې حال کې موږ ځان تر یوې نارې نشو محدودولی او په دې اکتفا کولو موږ خپله دنیا او آخرت نشو ښه کولی. د انسانیت د خدمت په زوم کې موږ خپل منځونه او عبادتونه نشو پرېښودی. څوک چې داسې کوي یا وایي د هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام سره هېڅ تعلق نشته. موږ ته پکار ده چې په خپل حقیقي شعار په خپل حقیقي مقصد تل نظر ساتو چې واړه دینی او دنیاوي انعامونه ترلاسه کوونکي شو. خدای پاک دې موږ ټولو ته د دې په حقیقت باندې د پوهېدو توفیق عطا کړي. د جمعې لمونځ نه پس به یوه جنازه هم کوو او دلته حضور پوښتنه وفرمایله چې آیا جنازه راغلې ده. دا جنازه د مکرم صدیق اکبر رحمان صاحب ده چې د فیض الرحمن صاحب مرحوم زوی وو. 7 मई को कैंसर की बीमारी की वजह से 40 साल की उम्र में उनकी वफात हुई है. یو کې دیو سه ده په 9 مئی د سرطان د بیماری په وجه 40 کال عمر کې دی وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د عہدې په لحاظ خو د جماعتي خدمت زیات توفیق دوی ته نو ترلاسه شوی خو د کارکون په حیثیت کې دوی همیشه ډېر فعال کارکون وو. خلافت سره هم ډېر مضبوط تعلق ساتلی وو. د خدای پاک په ذات او په دعاګانو یې کامل یقین لرلو. ډېره اوږده بیماري هغوی تېره کړې وه، سرطان ورته، او دا ټول وخت هغوی ډېر په صبر او په حوصله تېر کړی دی. خدای پاک د هغوی سره د مغفرت سلوک وفرمایي او د خپلې رضا په جنتونو کې د ورله ځای ورکړي. د دوی والدې له هم خدای پاک صبر ورکړي. د دوی اهلیه او د یو نیم کال ماشوم دی. خدای پاک دې د هغوی هم حافظ و ناصر شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر